خونه کې ته پروت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلام پستر لارخوت خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم فیاض الدین او تاسو ګورئ د دین فطرت خپرونه ګرانو کتونکو مهذب ټولنې کې او په مهذبو خلکو کې چې کله ستونزې راشي نو د هغه ستونزې د حل کولو دپاره کوشش کوي او هڅه کوي که موږ د خپلې پښتون ټولنې یا د پاکستان د دې معاشرې جایزه واخلو نو په دې ټولنې کې مسایل ډېر زیات دي ستونزې ډېرې زیاتې دي او په دغه ستونزو کې مختلفې قسمه ستونزې موږ ته میلاویږي په دغه ستونزو کې ټولو نه خطرناکه ستونزه چې ډېرې مسایل د هغې نه پیدا کېږي هغې ته وایي د فرقاوریت مسله هغه مسله چې دا چې څو پورې حل شوي نه وي دا قام او دا وطن دا پرمختګ نشي کولی او په دې باندې غور او فکر پکار دی چې دا فرقه پرستی ولې خورېږي په فرقه پرستۍ کې چې کم خلک مبتلا شي نو دوی دا ګڼي چې زما په کړکۍ باندې دا د رڼا را روانه ده د نور نه دا شواګانې را روانې دي دا شواګانې صرف زما په کړکۍ باندې راځي دا بدبختي وي یعنی دا فرقه پرستي داسې یو ستونزه ده داسې یو مرض دی چې دا انسان بالکل لوند او کوڼ کي دی دا ګڼي چې حق صرف ما سره دی او د دې نه علاوه زما د ګروپ زما مسلک د حق دلته دی د دې نه علاوه بل چرته نشي کېدی بل عالم په حق باندې نشي کېدی بل مصنف په حق باندې نشي کېدی یا زما د ګروپ نه چې کم خلق دی دا تقوادار دی دا متقی دی خو دا بل پاټۍ والا دا تقوا والا نشي کېدی متقی نشي کېدی دا بدبختي وي انسان بالکل لوند او کوڼ شي گویا چې د ده په زړه باندې مهر ولګېده قرآن حکیم ته که موږ وګورو قرآن حکیم د هغه خلکو تعریف کړی دی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين الله سبحانه وتعالى چې د هغه خلکو نه زیات په وینا کې ښکلي څوک دي ښایسته څوک دي چې دعا الى الله کي چې خلک مخلوق د الله د دین طرف ته راوبړي نه چې د مسلک طرف ته راوبړي نه چې د مشرانو طرف ته راوبړي د الله د دین طرف ته راوبړي او نیک عمل وکړي د خیر کار وکړي وقال انني من المسلمين او هغه بیا دا وایي چې زه د مسلمانانو نه یم دې کې یو عاجزي ده دې کې یو صبر دی او دای ته دا تلقین ورکړي کېږي چې دې بیا دا وایي چې زه خو مسلمان یم زما هیڅ ډلې سره تعلق نشته زما مسلک او زما لاره هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره ده د کتاب او سنت لاره ده او د کتاب او سنت لاره باندې چې کوم خلک عمل کوي په هغې باندې سفر کوي پرمختګ کوي نو هغه خلکو ته مسلمین وي ولا تموتن الا وانتم مسلمون مرګ دې په تاسو باندې نه راځي مګر په داسې حالت کې چې تاسو مسلمانان یې نو باید چې په دې مسلې باندې غور او فکر وکړي شي دې فرقاوریت د ډېرو خلکو ژوند په خطر کې هم واچو ځکه چې په فرقه پرستۍ په دې فرقه پرستۍ په دې مرض کې چې کم خلک مبتلا شي فتوا لګوي او فتوا اکثر احتیاط پکې ونه کړي شي د نورو خلکو ژوند ته مسله پیدا شي انشاءالله په دې موضوع باندې به خبرې کوو جوړې خبرې او په دې کوو چې د دې وجوهات څه دي د بچپن نه ماشومانو تربیت څنګه پکار دی چې هغه په فرقه پرستۍ کې مبتلا نشي نو زه د خپل انالیسټ تاسو سره تعارف کول غواړم زمونږ ډومبني انالیسټ دی ډاکټر مفتی اسرار مجاهد صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خیر دی الحمدلله تاسو خیر دی الله شکر زمونږ دویم انالیسټ هغه دی مفتی نجیب الله صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب څنګه یې خیر دی په خیر راغلی جی الله فضل له شو زمونږ لومبنۍ پوښتنه به مفتی نجیب الله صاحب نوي نجیب الله صاحب د ابتدا نه څه کول پکار دی چې یو ماشوم زمونږ په غیږ کې پیدا کېږي نو دا ماشوم چې فرقه پرست نشي یا هغه طرف ته لاړ نشي یا د دغې ستونزې نه بچ پاتې شي نو څه کول پکار دی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا یو ډیره ښایسته او اهمه موضوع باندې خبره روانه ده او دا د معاشرې یو ډیر لوی ضرورت هم دی جی فرقه پرستی ورته موږ وایو جی اصل کې خو اول به زه دا ووایم چې دا فرقه پرستی څه شی دی جی جی ضرور یو دا ضروري او اهمه خبره ده جی نو فرقه پرستی یو دا ده چې انسان د اصول دین نه مخالفت وکړي د دین چې کوم اصول دي جی او ډیرو خلکو په هغې کې مخالفت کړی دی نو یو خبره په دې کې دغه ده جی دویم د صحابه کرامو چې کم منهج دی جی کومه لاره ده ځکه صحابه کرام زموږ دپاره یو نمونه ده هغه پرېښودل د هغې نه په بل طرف باندې تلل جی
دا فرقه پرستی ده. جی موږ به اصول د دین هم منو، د صحابه کرامو په لاره باندې به ځو، نو موږ به په صحیح لاره باندې روان یو. دې ته دین اسلام وایي. د دې په مقابله کې بیا ډېرې فرقې پیدا شوي دي، اصول نه مني. نو ځنې په هغې کې مطلب دوباره ژوند نه مني، ځنې داسې دي چې تقدیر نه مني، او داسې مختلفې فرقې په دې کې جوړې شو. نو یو خو دغه فرقې دي، خو ټولې غلطې دي په اتفاق باندې. او موږ وایو چې اهل سنت والجماعت، لکه قرآن کریم او د صحابه کرامو ډله، دا ټول په دې چې څوک روان یو. د یو حدیث کې هم راغلي دي چې ما انا علیه و اصحابي. پیغمبر علیه السلام فرمایي زه چې په کومه طریقه یم، په کومه لاره باندې یم، زما صحابه کرام چې په کومه لاره او په کومه طریقه باندې دي، بس دا صحیح لاره ده او دې ته دین اسلام ویلی کېږي. څومره خلک چې د دې نه په نورو لارو باندې روان دي، نو هغه په دغې ته فرقې ویلی کېږي. دا په نورو فرقو کې تقسیم شو. اوس دا ده چې بیا زموږ دا کوم دین اسلام دی، نو په دې کې ډېر وسعت دی. لکه یو عبادت به هغه به په مختلفو طریقو باندې پیغمبر علیه السلام نه راغلی، د صحابه کرامو مختلفې طریقې به وي. اوس تا ته خو پکې راجحه یوه ښکاري، یو عالم ته به یوه راجحه ښکاري د دلایلو په بنیاد باندې، خو دا نورې ټیکي. مسله زمونږ دا ده چې زمونږ په معاشره کې یو کس یوه طریقه باندې روان دی، د هغه استادان په هغې باندې روانو، نو بیا دی دقې ته ټیک وی او هغه نورو ټولو ته دی بیا غلطې وی. حالانکې زه به دا ووایم چې دا کم جماعتونه جوړ شوي دي، مختلف سیاسي جماعتونه هم دي، مختلف مذهبي جماعتونه هم دي، او مختلف تنظیمونه هم زمونږ په دې ملک کې کار کوي. نو اصول د ټولو یو دي، قرآن د ټولو یو دی، پیغمبر د ټولو یو دی، قبله د ټولو یوه ده. دا اصول چې څومره دي، دا قبر هم مني، آخرت هم مني، دوباره ژوند دا ټول مني، په دې باندې ټول روان دي. خو بیا د هغې نه وروسته د دوی اختلاف په فروعو کې راغلی، لکه امین په منځ کې په تیزه ویل پټ ویل، دا دواړه صحیح دي، فروعي مسلې دي. تاسو د ماشوم خبره وکړه د ابتدا نه. اوس د ماشوم دپاره ابتدایي د مور غېږه ده، او د هغه دپاره زموږ چاپېرچل کې ماحول دی، دی د ماحول نه زده کړه کوي، دی کور کې زده کړه کوي. د دې نه بعد چې دی کوم سکول ته موږ لیږو یا دی موږ کومې مدرسې ته لیږو، د یو عالم سره یې کېنو، بس بنیادي کردار په دې کې د دغه خلکو دی. موږ له احتیاط پکار دی. زموږ په دې معاشره کې ډېر داسې استادان دي، علما دي، هغې متشددین دي، تشدد کوي. تشدد معنی دا چې هغې کې برداشت نشته، د هغوی سینه کولاو نه ده، د هغوی نظر وسیع او پراخه نه دی. نو هغوی هغه ماشوم هم هغه شانتې جوړ کړي، هغه ته وایي چې زه ټیک یم، زما استاذ ټیک دی. او د دې نه علاوه چې دا نور څومره خلک دي، نو دا ټول غلط دي، یا ګمراه دي، په غلطو لار روان دي. د هغه یو بغض او نفرت هم پیدا شي، او لګیا زور هم لګولی. بلکې زه به دا ووایم دا مسایل صحیح طریقې سره هغوی ته بیان نشي، یو جانب بیان شي او هغه بل هغه ته بلکل د دین نه بار یو څیز ښکاره شي. نو په دې طریقه باندې دا ماشومان چې تربیت اخلي او دوی بره راځي غټېږي، او زموږ ماحول هم ګیر چاپېره دغه شانتې دی چې کله ده ته پته ولګي چې دا جومات دی که زموږ د مسلک والا مولا نه دی، دا جومات ته هم نه ورځي، هلته مونځ هم نه کوي، کوشش دا کوي چې لاس هم ورسه میلاو نه کړي. او د هغې نه بیا زیات تر دی چې دی کله خبرې کوي، د هغه باره کې ډېره سخته لهجه استعمالوي، کله کله ډېره بېکاره لهجه د هغه باره کې، حالانکې هغه به ډېر محترم وي د خپل کلي علاقې د خپلو شاګردانو دپاره. که موږ دا مشران علما وګورو، لکه امام احمد ابن حنبل رحمه الله، ابن تیمیه رحمه الله، دې ټول دوی به د اختلاف ته اختلاف نه وی، دې ته به وسعت وی چې دا زموږ په دین کې اختلاف نه دی، بلکې دا یو وسعت دی. اوس په دې طریقه باندې یو ماشوم ګایډ شو، هغه په دې باندې پوه شو، نو سبا به هغه معاشرې نه یو بهترین سبق ورکړي. او که دی په یو طریقه دی، او دې ته تنوع په العبادات وایي، په عباداتو کې مختلفې طریقې، نو که دی اوس په یو طریقه دی او د ده سره خوا کې یو کس ولاړ دی په بله طریقه، ګاونډ کې دی، رشته دارو کې دی، نو دی به هغه بیا برداشت کوي، ده ته به هغه هم ټیک ښکاري، او دی به هغه سره خپل ورورولي، خپل تعلق، خپل هر څه دا به ورسره ټیک ساتي. نو بهرحال زما مقصد دا دی چې د ماشوم موږ کم تربیت کوو، د وخت نه صحیح تربیت پکار دی، کې د مور او پلار ذمواري هم ده، ځکه هغې یو ادارې ته لیږي، یو مدرسې ته لیږي، یو عالم لی لیږي، نو چې دی په ابتدا کې د هغه صحیح انتخاب وکړي. که ابتدا کې چېرته صحیح انتخاب ونه شي، نو دی به هم سهار له چې معاشرې ته پیش کېږي، نو په دغه شکل د فرقواریت کې به پیش کېږي. ٹھیک ٹھیک ډېر ښه. مفتی اسرار مجاهد صاحب،
د پښتنو مشرانو هم دا وایي چې خبره په خبره ختمیږي. تاسو ته نه لګي چې مونږ د فرقه پرستۍ باندې خبرې نه کوو، فرقاوریت باندې خبرې نه کوو، داسې لګي چې زمونږ ورسره نارملایز شوي وو، مونږ دا داسې ایډجسټ شوي ورسره، مونږ ته دا ستونزه نه ښکاري. څه نظر لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الکریم اما بعد. قال الله تبارک وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. یقینا فرقواریت د دې دور د پاکستانی معاشرې او بالخصوص زموږ د خیبر پختونخوا یو غټه سماجی او معاشرتي مسله ده چې د کومې مسلې د وجې نه زموږ خاص طور باندې دینی طبقات او بیا بالعموم زموږ عام مسلمانان د مشکل سره مخامخ دي. او د دې د خاتمې دپاره یقینا چې کوم دا د مکالمې لار ده دا بنیادي کردار ادا کولی شي. خو بدقسمتي دا ده چې کومه مهذبه طریقه ده د مکالمې د هغې په ځای باندې دله کې ډېره زیاته په ترجیحاتو کې مناظره اغوستل شوې ده چې مناظره مزید په دې مسله باندې په دې اور باندې د پیټرولو کردار ادا کوي. بالکل چرته هم د مناظرې په ذریعې سره د پاکستان نه او زموږ د دې پښتونخوا نه دا د فرقواریت جراثیم نشي ختمېدلی. او دلته کې بدقسمتي دا ده چې د مکالمې په ځای باندې د مناظرې والا د پهلو یا د طریقه کار اختیار کړی شي او یقینا اختیار کړی شوی دی، نو دلته کې بیا مذهب په دین باندې فوقیت حاصل کی. یعنی څه خلک د خپل مذهب د دفاع دپاره بیا د دین د اهم اصول هم خلاف کوي یا د هغې لپاره تاویلات ګوري چې زما مذهب پاتې را نشي. دلته کې یو عام د کامن سینس خبره ده، زه ډېره زیاته په درد سره کومه چې کوم دین اسلام دی، دین اسلام مونږ ته د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعې سره را رسېدلی دی یا د هغې چې کوم ایماندار جانشین و صحابه کرام د هغې په ذریعې مونږ ته را رسېدلی دی. دا زمونږ چې کوم د مذهب تعلیمات دي دا عام زمونږ په شانتې انسانانو د قرآن او د حدیث د پاسه د سوچ او د فکر د استنباط په صورت کې څه نتایج اخذ کړي دي. بس اوقات مونږه د دې انساني سوچ دومره زیات خاطر کوو چې د هغې په مقابله کې قرآني تعلیمات شاته ګزار کړو. دا مهمه قرآن مونږ ته دا وایي ولا تنازعوا او قرآن مونږ ته دا وایي واعتصموا بحبل الله. یعنی قرآنی تعلیمات د الله دا خبره چې په خپله کې اختلاف مه کوئ، په خپله کې تاسو ټوټې ټوټې کېږئ ما ستاسو به هغه روب ختم شي. لکه څنګه زموږ نن سبا مثال د زګ په شانتې دی، نو دریاب یو خو د دریاب د پاسه چې کوم زګ وي مثال زموږ هغه دی. عالمي سطح باندې چې کومې فیصلې کېږي مسلمان ملکونه پکې دا جرت نشي کولی چې تاسو پکې څه رایې ورکړی شئ یا رایې ورم کوي نو ستاسو رایې برایانام کنسیډر کېږي. هسې هغه د خانهپورۍ دپاره د دې بنیادي وجه دا ده چې مسلمان د تفرقې په عالمي سطح هم ښکار دي او بالخصوص که مونږ د خپل ملک تر حده پورې خبرو وکړو دلته کې هم مذهبي جماعت څومره په کثرت سره دی. یعنی مذهبي خلک د پاکستان ښه ډېر دي خو دلته کې په پاکستان کې عملا اسلامي نظام چې نه راځي د هغې لپاره رکاوټ مذهبي خلک دي. عوام اسلامي نظام خوښوي، عوام د اسلامي نظام دپاره اوټ هم ورکوي، هر څه کوي، عوام هرې قربانۍ ته تیار دي. خو بدقسمتي دا ده چې په پاکستان کې عملا آئینی طور باندې خو اسلامي نظام شته دی خو عملا نفاذ چې د اسلامي نظام نشته دی د هغې لپاره مذهبي خلک رکاوټ دی. دا خبره زه ډېر زیات د درد د وجې نه کومه. نو چې څو پورې موږ د مناظرې په ځای باندې مکالمه ریپلیس کړي نه وي نو دا انتشار نه ختمیږي، دا جراثیم نه ختمیږي او دا د دې درد سره موږ همیشه یو. زموږ ډېرو مشرانو علماو دا خوب کتلی و چې موږ پاکستان د فرقواریت د لعنت نه اوزګارو، لیکن بدقسمتي دا ده چې څو پورې هغه سټپ وانغستلی چې تعمیري. لکه نن سبا زموږ په مدارسو کې دا د دستربندۍ پروګرامات په زور شور سره شروع دي یا وشو. یقینا پکار ده په دې پروګراماتو څخه د دستربندۍ باندې به خبر کوي ولنډه شان دمه اخلو. ګرانو کتونکي ولنډه شان دمه اخلو، بیا راځو په دې باندې مزید بحث جاری ساتو. ګرانو کتونکو دین فطرت پروګرام کې تاسو ته یو ځل بیا په خیر راغلی وایو. مفتی صاحب په فرقه پرستۍ باندې خبره کوله، مفتی صاحب تاسو خبره دې جاری وي. جی بالکل، ما چې کوم گزارش کولو
په همغې تسلسل کې دا زه وایم چې نن سبا زمونږ په خیبر پښتونخوا کې یا د پاکستان چې کوم د مدارسو نظام دی هغه د کال اختتام د دستربندۍ پروګرامات دي. زه د فرقواریت د خاتمې په تناظر کې لګیا یم. نو زمونږ دا پروګرامات په کار هم دي دې د طالب علمانو حوصله افزایي وشي، د والدینو حوصله افزایي وشي، نور خلک موټیویټ شي، دین طرف ته خپل بچي ورکړي. خو زمونږ دا پروګرامات هم د فرقواریت نه خالي نه دي. باید پکار ده چې د اهم پلیټفارم نه د فرقواریت د خاتمې کار کېدلی. لکه زه تاسو د خپل مشاهدې خبره کوم چې لکه د یو سکول اف تاټ د مدرسې پروګرام دی که نه، لکه بالفرض دلته کې د دیوبند پروګرام دی، نو هغې ته به د اهل حدیث یا د پنجپیر یا د جماعت اسلامي علما نه راځي، طالب علمان هم ورته نه راځي. دلته کې د اهل حدیث سکول اف تاټ پروګرام دی، نو دې ته بیا د دیوبند علما کرام نه راغوته. دا فرقواریت به ختمیږي په آپس محبت سره چې زه ورته څوک یو، زم د اسلام خادم یم، تم د اسلام خادم یې. زما د مدرسې پروګرام دی، نو ستا د سکول اف تاټ، ستا د مکتب فکر نماینده پکې پکار دی چې هغه نمایندګي وکړي او د طالب علمانو په ذهنونو کې چا انډایرکټلی څه خدشات پیدا کړي وي د هغې خاتمه وشي. یا د دې مدارسو د یو بل مدرسو ته تګ راتګ پکار دی، د مختلف سکول ورشه درشه بالکل نشته دی. ورشه درشه پرېږده، دلته کې خو د یو د جومات یو بل په جومات کې مونځ نه کېږي. مسله دا ده تر دې حده پورې د فرقواریت جړلې پخې کړي دي. دا د فرقواریت ونه دومره پخه شوله د جړلو نه چې د یو بل په جومات کې مونځ نه کېږي. هر یو کس ځان ته یو مخصوص جومات ټارګېټ کړی وي، حالانکه جوماتونه خو د الله کورونه وي. دا خو د فرقواریت نه خالي پکارو. خو بدقسمتي دا ده چې مکالمه نشته دی، آپس کې ورشه درشه نشته دی، نو دا نفرت ورځ په ورځ سیوا کېږي. او دا چې کوم نوجوان نسل د مدرسو نه ګریجویټ کیږي، فارغ التحصیل کیږي، نو هغوی په همدې سوچ سره، مخصوص سوچ سره، هغه مخصوص دا دی چې مذهب د دین متبادل ګرځېدلی دی او مذهب ته د دین یو شناخت میلاو شوی دی، حالانکه دین او مذهب کې ډېر غټ فرق دی. مذهب عالمي یو فکر لري، عالمي دین یو فکر، عالمي سوچ لري، عالمي فکر لري، مسلمان متفق کوي. او دا چې نن سبا کم مونږ په مذهب پرستۍ کې اخته شوي یو، دې دینی طبقات را سره جدا کړل. په دې باندې د دې دور د مذهبي طبقاتو، د دینی طبقاتو مشرانو ته غور و فکر پکار دی. او الله مکه دا زموږ نسل به آینده 50-60 کاله پس ډېر زیات خرابۍ سره مخامخ وي. مفتی نجیب الله صاحب، تاسو نه پوښتنه دا ده چې آیا فرقه پرستی انسان د حق نه محروموي؟ څه نظر لرئ؟ بالکل دا خبره صحیح ده. د فرقواریت ډېر نقصانات دي. یو نقصان دام دی چې د حق نه یو انسان محروم شي، ځکه دی خو یو مخصوص شخصیت پسې روان دی. په هغه شخصیت پسې ځي، د هغه کتاب هم ګوري، لټریچر چې د هغه څومره، د هغه تقریر هم اوري، د هغه مجالس هم کینی، څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړه. خو د دې په مقابله کې چې کم نور لوی لوی علما دي، کم نور داسې کتابونه لیکلی شوي دي، د احادیثو کتابونه دي، تفاسیر دي، تاریخ لیکلی شوی دی، نوي مسایل دي، په هغې باندې کتابونه لیکلی شوي دي، نو دی بیا هغه نه ګوري او د هغې نه یریږي چې یاره که دې له ګوتې ورلم زه هم ګمراه کېږم او زه هم په غلطو لارو باندې سر کېږم، او زما چې کم راهنما دی، مرشد دی، که پیر دی، نو بس هغه هم پې بیا پتوه لګوي چې ته خو بالکل به زموږ نه اوټ شوې او بار شوې، دا بېدیني ګڼي. نو بالکل دا انسان د حق نه محرومه شي، ځکه هغه مجالسو ته نه ځي، د هغوی سره یې ناسته پاسته نه وي، او د دې د وجې نه هغه تعصب په معاشره کې او عناد، ضد، دا څومره خراب څیزونه دي، خطرناک. دې پورې چې د بل ژوند ته خطر جوړ شي. بالکل داسې شوي دي. په دې فرقواریت د وجې نه یا اختلافاتو د وجې نه، کوم چې مذهبي اختلافات دي، د هغې د وجې نه په دې کې مړیم شوي دي. دې حد ته خبره زموږ رسېدلې ده. نو د حق نه انسان هم محرومه کوي، او کوم چې معاشرتي جرایم دي په هغې کې هم انسان مبتلا شي، په کبایرو کې هم انسان مبتلا کوي. لکه قرآن کریم خو موږ ته دغه وایي چې تاسو واعتصموا بحبل الله، د الله په دین باندې تاسو یو موټی جوړ شئ، اختلافات مه کوئ د یو بل سره. یو کس دی، د هغه یوه رایې ده، ستا بله رایې ده، نو د هغه رایې ته هم د احترام په نظر باندې وګوره، د قدر په نظر باندې وګوره، بل ځان کې چې موږ برداشت پیدا وکړو. دا خو ډېر ضروري، دا ډېره ضروري خبره ده چې زموږ سینې تنګې شي، موږ کې برداشت نه وي،
نو دې نتیجه دی چې رور د رور نه جدا شي، عمده سره د یو بل غم ښادۍ له نه ځي، د یو بل جوماتونو ته نه ځي، په یو بل باندې سلام نه اچوي. او دا خو مشران چې کم کشر کول را روان نو د هغوی هم بیا دغه سوچونه او فکرونه جوړ شي، نو بالکل انسان د حق نه په دې کې ډېر محرومه کېږي. ٹھیک. مفتی اسرار صاحب د جمعې د منبر مشمولات څه پکار دي؟ یقینا دا د جمعې چې کوم بیان وي، خطبه وي یا مسجد دی، دا ډېر اهم پلیټ فارم دی. او که مونږ سیرت نبوي صلی الله علیه وسلم مطالعه وکړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عادت مبارک کې یو عادت دا هم و چې د منبر او د دې پلیټ فارم استعمال به د موجوده اهم مسایلو د خاتمې لپاره کېدلو. دا ریلیونسي به وه په دې کې. بدقسمتي دا ده چې مونږ د اهم پلیټ فارم معاشرتي مسایلو د خاتمې په ځای باندې تر فضایلو تر حده پورې محدود کړی دی. یعنی فضایل هم د اسلام یو اهم جز دی، موټیویټ کیږي خلک د نیکۍ طرف ته، خو هغه په نجی مجالسو کې یا په نورو دروسو کې د هغې پر نور حلقات تعین ممکن دی، د هغه تکرري ممکن ده. دا پلیټ فارم د معاشرتي مسایلو لپاره بالکل نه استعمالیږي. د دې استعمال په ترجیحي بنیادونو کې پکار دی. دا خلافت چې کوم اوس هغه د عباسي دور، په عباسي دور کې ډېرې زیاتې فتنې وجود ته راغلې وې. یوه فتنه پکې وجود ته دا هم راغلې وه چې د هغې دور څومره واعظینو، مقررینو، دین سره نسبت لرونکي خلک وو، هغه په فضایلو پورې ونښتل او چې کوم عام سوشل ایشوز وو یا چې کوم دینی یا د اعتقادي مسایلو کنه د هغې په ځای باندې د فضایلو بیان په ترجیحاتو کې شروع کو. نو هغه دور او د هغې دور مسلمانان ډېرو زیاتو فتنو سره مخامخ شو. همدغه شان د مونږ وګورو دا اهم پلیټ فارم د دې د بیان مشمولات د دور حاضر د مسایلو د خاتمې لپاره، د دې دور د مسلمانانو د حقوقو لپاره، د مظلوم طبقې د حقوقو لپاره، د امن د قیام لپاره، د حکومت د بیدارۍ لپاره، د داسې مسایلو لپاره چې هغې سره عوامي حقوق هم حاصل شي. ځکه چې د جمعې کوم پلیټ فارم به و د بیان، دا د عام کس د وس خبره نه وه، اکسس دا به حکمران وقت ته حاصلو، دې ته به اکسس حکمران وقت ته حاصلو. اهم کس به په دې باندې بیان کولو، تلقین کولو، نو چې هغه اهم کس به د هغې سره عالمي او بین الاقوامي او دا شانتي ملکي مسایل زیر بحث راوستل. زموږ بدقسمتي دا ده چې دا منبر د دې لپاره پروتوکول بالکل نشته دی، ایس او پیز ورته بالکل نشته دی. دا د فرقواریت په خورېدو کې یوه وجه هم دا ده چې منبر او محراب مونږ هر چا ته حواله کړی دی. دا ښه خبره نه ده. په ظاهره باندې خو داسې لګي چې دا منبر او محراب دی آباد دی وي، لیکن چې دا په غلطه طریقې سره آباد وي دا د امت د افتراق ذریعه ګرځي. په دې باندې چیک اینډ بیلنس پکار دی. د دې لپاره چې کوم افراد او تعین کیږي هغه دا شان د افراد چې په دینی مزاج باندې، په دینی تعبیر باندې د هغې ذهن خلاص شوی وي، چې هغه محدود سوچ او فکر والا خلک نه وي. او دا د جمعې بیانات د ګوره زموږ چې کوم فقها یو مسله لیکي که نه، د جمعې چې کوم دا مونځ دی وایي په کلي کې نه کیږي. د کلي نه یو بانډه، یو مخصوص علاقه، سپیسیفک وړوکي ځای اخیستل شوی دی. د دې شاته لوجیک هم دا دی چې دا خلک په غټ اجتماعیت کې راجمع شي، د دوی په منځ کې مینه، محبت، د یو بل د حالاتو نه واقفیت، دا وسیع مفادات په دې کې مزمر دي، په دې کې د دې شاته دي. خو زمونږ په هره کوڅه کې، په هره محله کې بیل جومات دی او په هغې کې بیل جمعه کیږي. قاضي ابو یوسف رحمه الله په خپل دور کې د غالبا دا د هارون رشید سے په دور کې امام او قاضي وقت هغې د ډېرو جوماتونو په تعمیر باندې پابندي لګولې وه. د هغې شاته لوجیک هم دا دی چې دې سره په امت کې تفرقه پیدا کیږي، چې څومره مسلمانان په یو جومات کې مسجد کې راجمع کیږي نو هغه بیا د فتنې نه هم بچ پاتې کیږي او د هغوی په منځ کې ورشه درشه هم وي. نو زما خیال دا دی، بلکې د دې دور چې څومره محققین علما دي د هغوی چې څومره بیانات مونږ د مسجد او د محراب د کردار متعلق واورو، نو د دې کردار د ملکی مسایلو او د معاشرتي مسایلو د خاتمې لپاره پکار دی. ګرانو کتونکو، تاسو کتل زمونږ د علماء کرامو په دې باندې ډېر ښکلی بحث وکړو چې د منبر استعمال ډېر مثبت پکار دی، ځکه چې د دغه ځای
کې کمال داري چې دغه منصب رسول صلی الله علیه وسلم دی نو دغه ځای نه چې کومه خبره وشي هغه ډېر زیات وزن لري. لکه مثال په طور باندې یو ډاکټر دی یو پروفیسر دی هغه ته دومره خلک نه کینی د جمعې په ورځ دغه منبر دومره سپیشل ځای دی خاص ځای دی چې دغلته عام خلک راځي او ډېر په شوق سره دا خطبه اوري کتاب او سنت اردو راځي. خو په دغه مشمولاتو کې دا خبره شامل شي چې د امن خبره به کیږي د پرمختګ خبره به کیږي د رورولۍ خبره به کیږي د قامولۍ خبره به کیږي نو هغه ورځ لرې نه ده چې دلته به تبدیلي راشي. زه اکثر ملګرو ته دا وایم تاسو په دې باندې غور وکړئ چې په کال کې دا 52 جمعې دي 52 جمعې دي 52 خطبې شوې 52,000 برایې ستونزې په دې قام کې دي نو په دې 52,000 برایو باندې خبرې کول پکار دي چې یو جمعه خطبه دې ته خاص کړي شي نو انشاءالله دا مسلمان قام دی دا پښتانه دي انشاءالله چې دغه تبدیلی به راشي خو دغه خبره دغه ځای نه وکړي چې یو ستونزه مثال په طور باندې په یوه ټولنه کې دشمنۍ دي په هغه دشمنو باندې خبرې وکړي شي هغه موضوع جوړه کړي شي په هغې باندې خبرې وکړي شي یا هوایي فایرنګ دی یا فرقه پرستی ده انتها خوښي ده په دې باندې خبرې وکړي شي ځکه چې د منبر نه خلک ډېر اعتماد دغلته لري نو باید چې دا په استعمال کې راوستی شي نو دا قام به پرمختګ خامخا کوي. په دې باندې به مزید مونږ رای اخلو د مفتي نجیب الله صاحب نه. فرقواریت زموږ په ټولنه کې ډېرې خرابۍ پیدا کړي دي تاسو په هغې باندې خبره موږ ځایم چې دا موضوع لکه نور هم کلو کې کمې خرابۍ پیدا کړي. بالکل فرقواریت موږ به دا ووایو چې د خرابیانو جرړې دي دا ډېر ښکلی دا فرقواریت او اختلافات چې ختم جی جی ځکه د دې په وجه باندې مخکې موږ وویل چې دا بغض حسد کینه دښمني نفرتونه او دا څیزونه چې کله فیلاو شي لکه زه به دا ووایم چې حسد باره کې موږ ته پیغمبر علیه السلام څه وایي جی چې په یو سینه کې حسد او ایمان نه جمع کیږي او پیغمبر علیه السلام د دې باره کې یو لفظ استعمال کړی هي الحالقه حالقه سر خرول چې په بلیډ په سر باندې ووهلی شي یو ویښته نه پاتې کیږي داسې دا نیکۍ ختموي نو دا څیزونه ټول د دې فرقواریت د وجې نه پیدا کیږي او زموږ په دې معاشره کې دا څیزونه روان دي خو اوس زموږ مخکې ډاکټر صاحب هم خبره وکړه چې یو خو منبر او محراب بالکل د دې دپاره څه اصول نشته ګوره یو څومره اهم منصب دی چې دا منصب رسول دی او منصب زموږ د صحابه زموږ د محدثینو فقهاو د لوی علماو منصب دا د قاضیانو د ججانو منصب نو چې منصب اهم دی د دې لپاره اهم اصول هم پکار دي هغه سړی هم بیا د قیمت سیوا شو بالکل دا د دې لپاره یو اصول پکار دي خو که دا بې مهاره پرېښودی شي نو څومره چې د دې نه اصلاح د معاشرې کیږي دومره په دې نه په معاشره کې بیا انتشار هم پیدا کیدی شي د خلکو عقیده باندې مأثر کوي د خلکو په عمل باندې مأثر کوي دا ټولې خبرې په نو یو دغه سیز د دې دپاره اصول جوړول دا پکار دي یو دویم سیز چې کوم لیټریچر د علما لګیي خلک کتابونه لیکي او زموږ په دې معاشره کې هم کتابونه لیکلی کېږي په شعر و شاعرۍ باندې نظم نثر په ټولو باندې خو زما خیال چې هر سړی لیکي او چاپ کوي نو هغې دپاره هم څه اصول نشته دی په هغې باندې څه د هغې چیک اپ شاته نه کېږي تعاقب د هغې نشته دی دا هم یو اهمه مسله ده زموږ په دې معاشره کې ډېر د انتشار لیټریچر او کتابونه او ډېر داسې چې د خلکو په عقیده باندې فرقه پرستۍ له وده ورکوي بالکل وده ورکوي مخ په وړاندې باندې بوځي او دریم به زه دا خبره وکړم چې زموږ په دې معاشره کې کومه دا میډیا ده نو د هغې دپاره هم بالکل داسې څه اصول نه هر سړي ځان له یو چینل جوړ کړی دی هر سړي ځان له یو پیج جوړ کړی دی او آی ډي جوړه کړې ده او په هغې کې لګیا دی چې څه وایي نو وایي لکه فحاشي د دغې نه خلک خورئ فحاشي و عریاني بد اخلاقي داسې فحش کلمات او خبرې د هغې نه کېږي نن سبا زمونږ مسایل نور هم ډېر دي خو زمونږ په معاشره کې که مونږ ایسیچو ډي پي او ګورو ځای په ځای لګیا دي اوس دا خلک د کنټرول نه بهر دي دا رانیسي نو دغه شانتې په دې باندې دا فرقه پرستي هم په دې باندې ډېره زیاته خورېږي هر سړی ګوري هر سړي ته د اواز رسي نو دې څیزونو باندې کنټرول پکار دی دا معاشره کې ډېرې زیاتې غټې خرابۍ دي د دې نه علاوه زه به دا ووایم چې زمونږ علماو له دا پکار ده چې داسې یو کمیټي جوړه کړي چې کم کتاب لیکلی کیږي یا د جمعې دا کم تقریر کیږي یا کمې دا ویډیوګانې اپلوډ کیږي چې دا څیزونه د هغوی د اجازت نه وروستو دا بیا په معاشره کې زموږ راشي او که د هغې نه مخکې راځي نو دغه خرابۍ به په دې معاشره کې دا به بحالي دا ختمیږي نه نو نقصانونه په معاشره کې ډېر زیات دي د فرقه پرستۍ او دې پسې وروستو هغه کم تعاقب دی هغه نشته دی دا څیزونه ضروري دي زه به دې کې یو خبره دا وکړم
چې کم مشترکه مسایل دي لکه یو عالم دی په یو جومات کې په یو مدرسه کې ناست دی او شاګردانو له درس ورکوي نو دی خو خپل مسلک بیانوي کومه مسله چې دلایلو په بنیاد د تراجح ښکاري خو بیان کی خو چې کومه د په مقابل کې د مخالف د نو په کار دا ده چې هغه هم د شاګردانو ته واضحه کړي د هغې دلایل او هغه چې د کومو ستاسو خبره کټ کوم دی مفتي اسرار یو ډېره ښکلې خبره وکړله جی چې اوس ګوره تاسو مشترکه مسایل چې کوم دي مشترکه مسایل لکه اوس ګوره د ختم نبوت مسله ده دا کې ټول مسلمانان اهل سنت والجماعت ټول متفق دي کنه دې کې تاسو وګورئ که فرض کا ا په دې باندې کانفرنس کوي نو د بي والا عالم نه راوالي ګو چې دا مشترکه کامن مسله اصل کې زما مقصد هم دا دی داسې سیمینارز پکار دي جی پروګرامات پکار دي چې په هغې کې دا ټول علما په یو سټیج باندې کینی نو چې دا په یو سټیج باندې خود جسچر وي بالکل او دا د عوامو عام خلک ویني د مدرسو طلبای ویني عوام او خواص ټول په هغې باندې دا یو ډېر ښه اثر کوي او د دې سره به هغه اتفاق راځي د دې سره به هغه اختلاف ختمیږي او دا چې زموږ مخکیني کوم علماو نو هغوی دا درس موږ له راکړی دی بالکل لکه د مفتی شفیع صاحب په باره کې راځي رحمه الله چې هغه یو ځل دا خبره کوله او غالبا د خپل استاد سره هغه ناست دی هغه استاد یې وایي چې موږ خپل ټول عمر په دې کې ضایع کړو چې خپله اوچته وایو او بل ښکته کوو خپل اوچته او بل ښکته کوو بهرحال که موږ د دې په ځای باندې دین بیان کړی وی صحیح مسایل هم بیان کړي وی ستا یو مسله ستا ذهن کې راجح ده نو د هغې دپاره دلایل ووایه او هغه مسله بیان کا خو ورسره د بل اوس د یو استاد د شاګرد په مخ کې د یو عالم سپکه ووایي نو د دې استاد نه به زیات بیا هغه شاګرد په هغه پسې بیا خبرې کوي نو د دې نه په معاشره کې غټ مسایل د دغې نه پیدا کېږي نو دا غټ نقصانات دي چې زموږ معاشره دې رانیولې ده ټیک مفتی اسرار صاحب زه د مفتی صاحب چې کومه خبره وکړله زه د دوی سره مکمل په دې کې متفق یم دا چې دوی کومه خبره وکړه چې دلته کې زموږ چې کوم د فلم انډسټري ده یا ډراما انډسټري د دې د پاسه چیک اینډ بیلنس دپاره یو قسم سنسر بورډ نوم باندې یو اداره شته سنسر بورډ باندې به خبرې کوي لنډه شان دمه اخلو ګرانو کتونکو لنډه شان دمه اخلو د دې راځو واپس په دې باندې بحث جاري ساتو ګرانو کتونکو تاسو ته موږ یو ځل بیا په خیر راغلی وایو مفتی صاحب په دې فرقه پرستۍ باندې خبره کوله مفتی صاحب تاسو خبره دې جاري وي بالکل مفتی نجیب الله صاحب چې کومه خبره وکړله د دې خبرې په تایید کې لکه دوی دا وویل چې دلته کې څومره مذهبي لټریچر دی یا مذهبي بیانات دي هغه د اتھنټک علماو په ځای باندې دا شان غیر مستند کسان د دې فورمز استعمال کوي نو په دې باندې چیک اینډ بیلنس نشته دی مشران علما نه پکار دي ایگزیکټلی د دې برخلاف چې په پاکستان کې نورې کومې ادارې دي د فلم او د ډراما چې کوم انډسټري ده په دې باندې چیک اینډ بیلنس دپاره حکومتي سطح باندې یو اداره شته سنسر بورډ یا دا شانتې چې کوم د میډیا فورمز د دې لپاره پیمرا نوم باندې یو اداره ده دې باندې چیک اینډ بیلنس شته نو دا د خپل هغه ترتیب مطابق دوی چلی د دې نه خو زیات مهم دا ادارې ده چې کوم مذهبي پلیټ فارم دي په دې باندې د مذهبي افرادو په نگرانۍ کې یو سنسر بورډ یا دا شان یو اداره د پیمرا په طرز باندې چې دې تصنیف تعلیف باندې چیک اینډ بیلنس ساتي او دا د زما په خیال باندې مذهبي امور کم وزارت دی اوقاف کم وزارت دی دا د دوی په اهم ذمہداریانو کې راځي په دې سیزونو سره یا په دې اقداماتو سره تاسو هغه کسان چې کم جوشیل انداز سره خطابات کوي یا تشدد والا یا فرقواریت والا خبرې کوي د میډیا د پلیټ فارم نه کوي د یوټیوب سوشل میډیا پلیټ فارم نه کوي په دې چیک اینډ بیلنس بالکل نشته دا هیډ سپیچ او دا بالکل د دې دپاره څه ایسوپیز هم نشته دی نو په دې باندې نیوکه هم پکار ده د فرقواریت د خاتمې لپاره چې حکومتي کم هغه دی اختیارات دي یا حکومتي وس کم کار دی هغه به حکومت کوي او چې کوم مذهبي افراد دي مقتدر حلقي یا مذهبي اکابر علما دي دوی به د خپل وس کار کوي او دې سره به دا مشترکه مسله چې زموږ کومه جوړه شوې ده د فرقواریت والا دي خاتمه به کیږي ادروایز دلته کې خو کتاب لیکل کیږي په شخصي نمونو باندې را سره حملې کیږي او دا شاندې نمونه کیږي کتابچې ولیکل شي او د هغې ترویج په مارکیټونو کې وشي او دلته کې مسله یوه بله اهم دا ده په هغې کتابونو باندې دلته کې پابندي لګي عام د فرقه پرست
علماو د نشاندهۍ د وجې نه چې کم کتابونه د پاکستان د فرقواریت د خاتمې لپاره کردار ادا کوي چې کم کتابونه کردار ادا کوي هغه په بلیک لیست کې شامل شي ښه کتابونه چې کم وسعت نظر پیدا کوي طالب علمانو ته صحیح اپروچ ورکوي مذهبي طبقې رسي هغه د فرقواریت وایي بازار بیا بندیږي بازار را سره خرابیږي نو دوی بیا په اتفاق سره په هغې کتاب باندې نیوکه کوي چې دا مه خرڅوئ مارکیټونو کې هفتې ورځې زه یو دکاندار سره لګیا وم هغې ویل دا کتاب موږ ته څوک پرېږدي نه حالانکې هغه کتاب فهرست چې تاسو زه دلته کې بیان کړم تاسو به چې دا خو ډېر زیات مهم کتاب دی د دې وخت دپاره خو بدقسمتي دا ده چې دلته کې د فرقه وګوره فرقه پرست خلک د فرقه پرستۍ د ترویج دپاره بیا متفق دي لیکن د دې د خاتمې لپاره متفق نه دي مسله دا ده په دې باندې غور فکر پکار دا اوس چې کوم سوال کوم دا مفتي نجیب الله صاحب ستاسو نوم دی او د دوی نوم دی او له تاسو خبرو کې ستاسو د خبرو نه چې ما کومه نتیجه واغشته دی مطلب دا چې علما مونږ ټول کو مونږه همت وکړو دا مسله مونږه قابو کولی شو علما کو همت وکړي څه نظر لرئ بالکل دا خبره صحیح ده چې دا مسلې پیدا شوي دي په معاشره کې خو که علما په دې باندې لږ سوچ فکر وکړي د یو بل سره لږ په دې مسله باندې کینی نو دا دومره یو مشکله مسله نه ده لکه د یو بل په منځ کې چې کوم د یو بل نه لرېوالی راغلی دی هغه به ختم شي نو دا اختلافات دا فرقواري دا څیزونه به ټول ختم شي د هغې دپاره څه بنیادي صفتونه هم پکار دي که نه چې یو موږ د دین صحیح فهم حاصل کړو تحقیقي منګه تحقیقي علم په دې کې جوور منهج هم درست بالکل دا سیز منګه بل په دې کې بیا منګه د صحابه کرامو چې کم دور و د هغوی د یو بل سره په چم ګاونډ کې کلي علاقه کې څنګه ژوند و دا مسایل هغوی په کومه طریقه باندې حل کړي دي حالانکې هغوی منځ کې هم دا اختلافات خو به راتلل انسانانو که نه چې په دې باندې موږ سوچ او فکر وکړو دغه موږ وګورو درېیمه دا ده چې موږ دا صحیح کم علم سوچ فکر منګه حاصل کړی دی چې دا منګه خپل را روان نسل له ورکو ځکه زه اختلاف نه کوم خو بلې کوي اسې دی خو اخلاص هم ډېر ضروري دی که نه بالکل اخلاص خو بنیادي کردار په دې کې ادا کوي چې زمونږ نظر په آخرت باندې ګوره تکبر او د انا مسله چې کومه ده چې زه دا څیزونه موږ لري کو زه زما خاندان زما فرقه دا یو خطرناک څیز دی مسلې د دین هم په معاشره کې دا جوړیږي د دې سره سره زمونږ سینې کولاوي چې په من کې برداشت هم ډېري صبر هم په من کې دغه بنیادي څیزونه دي او د دې سره سره چې د بل د رایې موږ احترام وکړو موږ اکثر دی چې خپله موږ په بل باندې په زبردستۍ باندې افلایي کوو داسې نه ده پکار بلکې د بل هم واوره که ستا کم ترجیحات دي نو په دلایلو باندې بل مطمئن کا خو که هغه هغه طریقه باندې وي هغه د دین اسلام خلاف نه ده تا ته به غیر افضل ښکاري او لا غیر او لا افضل غیر افضل نو په دې کې بیا بغض کینې نفرتونه د یو بل سره دشمني هغه ته سپک نظر کول هغه د خپل جماعت نه بالکل بهر ګڼل بیا د هغه کم شخصیت هغه کمول د خپلو کشرانو په نظر کې نو دا څیز په دې معاشره کې بیا دا مسلې پې که دا څیزونه موږ ختم کړل نو موږ به دا مسله به هم حل شي یو بل ته به موږ نږدې شو او زموږ چې کومه د دین اسلام کم مقصد دی موږ نه څه غواړي په هغې باندې موږ صحیح صحیح روان شو بالکل مفتي صاحب چې څه وویل د فرقواریت د خاتمې لپاره بنیادي کردار به مذهبي افراد علماء کرام زیات رول د هغوی جوړیږي ایگزیکټلی زیات رول د دوی جوړیږي بلکې محققین علما لیکي چې دا د فرقواریت کومه دا ونه ده د دې دا جړلې ولې مضبوطیږي د دې جړلې په هغې صورت کې مضبوطیږي چې کله په معاشره کې اعتدال پسند علما موجود وي خو د هغوی په موقف کې اتفاق نه وي یعنی زمونږ په معاشره کې معتدل علما شته اعتدال پسند بیانیه خورونکي علما شته دی لیکن په هغوی کې بیا په خپله کې اتفاق نشته دی دا موقف چې یو ځای شي نو د دې سره بیا د فرقواریت دا جړلې ختمېدی شي کمزورې کېدی شي او دې لپاره چې په هر سکول اف تاټ کې کم علما دي لازمي خبره نه ده چې یو مخصوص سکول اف تاټ دی په هغې کې ټول علما کرام فرقواریت خوښوونکي دي په هغې کې فرقواریت خوښوونکي لږ وي معتدل پکې ډېر وي هغه معتدلو علما کرامو ته د دې علما کرامو حوصله افزایي نه ده پکار حوصله شکني پکار ده لکه زه په خیبر پښتونخوا کې ګورم اهم علما کرام دي زموږ د صوبې علما کرام عام عوام خوښوي د هغوی تایید د فرقه پرست علماو ته حاصل وي نو د هغې معزز اکابر علماو د تایید د وجې نه دا
فرقه پرست کشران علما ایزیلی خلق ټارګټ کوي او خپل شهرت حاصلوي چې کله داسې د اکابر علماو تایید د دوی نه ختم شي هغوی په خپله نیوکه وکړي چې تاسو زموږ د سکول اف تاټ د بدنامۍ باعث جوړېږي نو فرقاوریت ته بیا وده نه میلاویږي دا بیا ختمیږي. ٹھیک مفتی نجیب الله صاحب د فرقاوریت خو د ځوان کول ته هم ډېر زیان ورکړه بالکل سم خیال دی دا خبره ټیک ده زمونږ چې کوم نوجوان نسل دی نوجوان طبقه ده زمونږ په معاشره کې نو هغه هم د دې فرقواریت د هغې شکار شوي دي او د دې فرقواریت په وجه باندې د هغوی خپل یو سوچ دا هر سړي یو خپل سوچ فکر دی او په هغې پسې روان دی د یو بل نه موږ جدا کړو او نوجوان څومره چې ګوره افتراق راځي حالانکې قرآن کریم که موږ وګورو نو هغه څه وایي ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء ډېر خطرناک خبر بالکل دا ډېر یو سخت آیت دی لست منهم چې بېشکه هغه کسان چې په دې دین کې هغوی اختلافات پیدا کړل ټوکړي ټوکړي شو په دې باندې نو لست منهم فی شیء بس دا الله تعالی دي ستا اوس د دوی سره ورله څه کار پاتې مطلب دا چې د هغوی نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بالکل نسبت یې د هغوی نه کټ شو نو او بیا خاص کر دا نوجوان نسل چې کوم یې دی نه خو ډېر امیدونه یې که نه هغه امیدونه په هغې باندې بالکل اوبه واوړي هغه ختم شي بس په دې قیل و قال کې د هغوی ژوند تیر شي نو ترقۍ په لاره کې دوی ته دا یو غټ رکاوټ دی فرقه پرستي. ټیک اسرار صاحب تاسو څه ګڼئ چې نوجوان کول خو اکثر دغه ځای ته ګوري که نه سترګې هم دغلته وي ستونزه ورته راشي خو که موږ په خپل منځ کې داسې په فرقه پرستۍ کې مبتلا نو د هغوی شخصیت د هغوی فکر ته به خو هم زیان رسي. ګورئ دا چې کومه خبره مفتي صاحب وکړله د دې نه هټ که زه په یو بل تناظر کې دا خبره کومه د فرقواریت صرف دا خاتمه نه ده چې زموږ سوسایټي بدامنه کړې ده زموږ په معاشره کې پیکوالی راغلی ده مسلمانۍ چې کوم هغه د ورورولۍ کوم هغه خوږوالی دی کوم ګرمایش دی هغه ختموي د دې نه غټه یو بله خطره دا ده چې د فرقواریت په نتیجه کې نوجوان نسل دین بیزاره کیږي د دین نه لرې کیږي د دین نه لرې کیږي هغوی په شکوک و شبهاتو کې چې په دې جومات کې د عالم دا خبره کوي او په دې جومات کې دا خبره کوي د دې جومات عالم وایي چې په دې پسې مونځ نه کیږي او دا وایي چې نه په دې پسې مونځ نه کیږي صحیح مسلمان نو هلته کې هغه ډاوټ کریټ کیږي او نوجوان نسل د دې دور ډېر زیات بیدار دی یو اهم خبره دا ده چې فرقاوریت په نتیجه کې موږ نوجوان نسل دین بیزاره کو او په دې کرونده کې بنیادی کردار د فرقه پرست علماو دی زه ورته علما نه ویم زه ورته مولیان ویم دویمه اهم خبره دا ده چې بله د دې غټه خطرناکه پهلو دا ده چې نوجوان نسل د فرقواریت په نتیجه کې ته دین ته راجوخ کې که نه د فرقواریت د مجالسو په نتیجه کې دا راجوختیږي هم ډېر زره لیکن هغه بیا چې کله د حقایقو نه آګاه شي هغه د دین نه بیا لرې کیږي هم ډېر په تیزۍ سره چې څومره د فرقواریت په نتیجه کې د دین طرف ته تیزۍ سره راولې د اشتعال په نتیجه کې یا بل څه بل څه دا چې کله د حقایقو نه خبر شي دا بیا د دین نه دومره په تیزۍ سره لرې کیږي متنفره کیږي هم نو لہذا د دې دور مذهبي طبقې ته علما کرامو ته د دې خطرې ادراک کول پکار دي او بل نوجوان نسل ته د سوال ورکولو موقع ورکول پکار دي پوښتنه دې وکړي سوال مری باندې خفه کوو سوال مری خفه شي نو هغې سره نوجوان نسل په تشکیک کې مبتلا شي او د دې ټایم کې میجورټي د مسلمان نوجوان د تشکیک کار شوی دی او دې نه پس نیکسټ سټیپ الحاد وي بیا د تشکیک نه پس خو د الحاد طرف ته لاړ شي که نه ستاسو په کور کې د عبدالرحمن او د عبدالله او د عبدالعزیز په نوم باندې ماشوم وي دننه بدل خو هغه به دننه بدل وي ګوره د فرقواریت په نتیجه کې موږ معاشرې ته منافق نسل ورکو بالکل چې هغه دننه بدل دی په ظاهره باندې اسلامي سټرکچر ساتلی دی په ظاهره باندې به اسلامي هغه اپیرنس به اسلامي وي هغه ظاهر به اسلامي وي خو دننه هغه د تشکیک کار شي نو فرقواریت غټ مصیبت هم دغه دی چې نوجوان نسل موږ د غټو ازمایشیو سره مخامخ کړی دی. ډېر ښکلی مفتي صاحب د سټیټ څه ذمواري جوړیږي که فرض کا سټیټ دغه رنګ اس او پي د دې اختیار کړي او د جوماتونو باندې چک اینډ بیلنس وساتي نو څه بده خبره به خو نه وي بالکل دې باندې دا ضروري خبره ده بده خبره خو ځان یو خبره ده خو دا زما ضرورت دی دا د هغې یو ذمهداري ځکه چې دا جوماتونه خو د سټیټ په احاطه کې راځي بالکل دا جوماتونه شو منبر و محراب شو دا م استعمالیږي خط و کتابت په ذریعه کم چې لټریچر دی دا م استعمالیږي د دې سره سره چې دا کومه میډیا ده لکه مخکې ما وویل چې بس هر یو
نوجوان دی او که کشر دی او که مشر دی او که هلکان دي او که جینکۍ دي او ځان له پیجونه جوړوي او ځان له هغوی لګیا دي چینل یې جوړوي او په هغې باندې چې څه خوښه یې هغه کوي هغه د هېڅ نه دی خبر چې د دې څه مقاصد دي د دې اصول څه دي معاشرې ته پیش کول څه غواړي نو دا د سټیټ ذمهداري ده چې هغه په دې باندې نظر په دې میډیا باندې نظر وساتي د دې سره سره په لیټریچر باندې نظر وساتي کم نصاب دی په هغې باندې نظر وساتي او د دې سره سره چې دا کم منبر و محراب کې دا کم علما ناست دي چې په هغې باندې دوی نظر وساتي اول خدای چې غیر سند یافته خلک په دې منبر و محراب په دې کې ناست دي او خلکو ته لګیا دي د پښتو کتابونه پیدا کړي او د هغې نه د جمعې مسلې کوي نو زمونږ یو ساده مشر و هغه وایي موږ یو عالم راوستی او یو مولا هم راوستی او څنګه چې دوی وایي مولا نو مولا هم راوستی نو د جمعې په ورځ باندې به وایي د جنتي کالی یو کتاب او روزداره جمعه بیا د هغې نه بیان کو نو هغه یو ساده سړی و هغه وایي ما ورته یو ځل وویل چې ته په مخه د جنتي کالي نه خبره کوې کله کله به کې دوزخي کالی هم وایه که نه نو بهرحال دا هغه یو نقشه موږ له راکوي چې غیر مستند هغوی د مدارسو نه فارغ هم نه وي خو چېرته څه واسطې راغلي هسې ناسته پاسته یې کړي او بیا په دغه منصب باندې کینی نو دا یو ډېر دروند منصب دی او د سټیټ دا ذمهداري ده چې په دې باندې هم نظر وساتي په نوجوانانو باندې هم نظر وساتي کم خلک چې داسې اختلافاتو له پروغ ورکوي په معاشره کې نورو ژوند ته خطر جوړیږي بلکل نو چې د هغې مخنیوی وکړي بر وخت د هغې مخنیوی وشي تا اوس څه نظر لرې سټیټ له په دې کې دا مداخلت پکار دی ما خو تاسو ته دا خبره مخکې هم وکړله لکه سټیټ د غیر ضروري ادارو لپاره چیک اینډ بیلنس ساتلو ادارې جوړې کړي دي لکه سینسر بورډ یا د کیمرا ما اشارات د جرنالیزم د چیک اینډ بیلنس لپاره دغه شانتي د دې مذهبي ادارو یا د مذهبي افرادو چې کوم پبلک سره د هغوی هغه ډیلینګ کیږي هغې چیک اینډ بیلنس شته ادارې شته دی هغوی د خپل کردار فعال ادا کول پکار دي او د هغې د کردار په نتیجه کې به دا نسل د فرقواري د اور نه وځي دا نسل د فرقواري په اور کې مبتلا دی او انختی دی سوځېږي زمونږ د اسلام چې کوم هغه خوږوالی دی ښکلا د هغه په تریخوالي باندې په نفرت باندې او په فرقه پرستۍ باندې بدله شوې ده نو د دې چیک اینډ بیلنس په صورت کې څه کسان چې د الله نه نه یېرېږي نو کیدای شي د چیک اینډ بیلنس د دې څیزونو نه یېرېږي قوانین دي او څومره چې حدود او پولې مقرر شوي دا هم د دې دپاره دي چې کم خلک هغه یېرېږي نه اخلاص پکې نه وي نو هغه په دې باندې کنټرول شي او دا یو تنبیه او یو خبرداری مې زه به دا ووایم چې سټیټ د دې دپاره چیک اپ کوي د هغې دپاره به د علماو یو کمیټي جوړوي خو ابه هغه علمای چې هغه به د هغوی به یو لوی سینه وي د هغوی به تحقیقي علم وي هغوی به په معاشره باندې نظر لري هغوی د جدید دور نه هغوی خبري آینده کې نتایجو باندې پوهېږي لکه د فقهاو چې کم سوچ دی دغه خلک د هغوی یو ټولګی او جماعت به جوړ شي او هغه به بلکل په دې باندې نظر ساتي او بلکې زه دا وایم چې د جمعې په ورځ کومه موضوع انتخاب کیږي پکار ده چې دا د علماو کمیټي د یو موضوع انتخاب دا به انتخاب کوي بلکل د هر علاقې دپاره د هغوی د هغې انتخاب وکړي او هغه هغوی ته حواله کړي نو زموږ په دې معاشره کې چې کمې برایانې دي په هغې هم خبره وشي وخت وخت سره کم جدید مسایل را پیدا کېږي په هغې باندې هم خبره ګوره کم یو څیز چې منظم نه نو هغه بیا ترقي هم نه کوي او د هغې څه فایده هم نه نقصانات یې ډېري نو دا تاسو چې کومه خبره کوئ په دې طریقه باندې به زمونږ منبر و محراب زمونږ خط و کتابت زمونږ میډیا دا به ټول منظم شي لکه دا د مرکزي سطح باندې خو اسلامي نظریاتي کونسل شته خو هغه د قانون سازۍ د چیک اینډ بیلنس دپاره چې کله څه قانون لاګو کیږي نو هغې هغه کراس چک کیږي دغه شان د صوبایي سطح باندې ادارې وجود ته راوستل پکار چې په دې څیزونو باندې ښه کلک نظر وساتي ګرانو کتونکو زمونږ د پروګرام وخت سر ته رسي تاسو وکتل په دې کې مونږه د فرقه پرستۍ چې کوم خرابیانې دي هغې باندې خبرې وکړې زه به تاسو هم شکریه ادا کوم مفتي صاحب ستاسو هم الله مو ښاد او آباد لره ګرانو کتونکو د دې پروګرام مقصد او غرض دا دی چې مونږه مسلمانان د فرقه پرستۍ نه بچ شو او په اصلي منهج په کتاب او سنت باندې راشو د سټیټ هم دا ذمواري جوړیږي د سټیټ بنیادي کار دا دی بنیادی اصولی طور سره چې د انسان د جان د مال او د ابرو خیال وساتلی شي نو که فرض کړه دغه ادارو نه د انسانانو مال ته جان ته عزت ته خطر وي باید چې دغه باندې چیک اینډ بیلنس وکړي شي ځکه چې د انسان ژوند دا ډېر زیات قیمتي دی کو دغه تعلق هر
مسلک سره دی، که د هغه تعلق هر نسل سره دی، که د هغه تعلق هر قام سره دی، انسان محترم دی. نو چې انسان محترم دی نو باید چې مونږ د په حرکت کې راشو، دغه ادارې د په حرکت کې راشي، سټیټ د په حرکت کې راشي، او علما د په حرکت کې راشي، او د آخرت د جوابدهۍ احساس ته په ځان کې مونږ پیدا کړو. څنګه چې مفتي صاحب وویل چې کله د آخرت د جوابدهۍ احساس وي، زما په سینه کې درد وي، نو زه به ماته به انسان ښکاري، زه به د قام له د خیرخایۍ کارونه کوم، بشر دوستۍ جذبه به لرمه، ما کې به مینه وي، ما کې به ښکلا وي. او که داسې نه وي نو دغه رنګ به کېږي چې دا څه روان دي. نو مایوسه کېږو به نه، کوشش به کوو، خپل کار به کوو. غني خان بابا وایي چې زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نشي، رک هغه مشال شه چې تیارې شي او دی بل نشي. دا خپل مشالونه دا به داسې بل ساتو. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. آمين يا رب العالمين.